نبی صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو ته د دین خلاصه یو شپږو خبرو کې راغونډه کړل او داسې احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ته جوامع الکلم وای. جوامع الکلم دا هغه احادیث دي چې د دې الفاظ کم وي معنا او مطلب ډېری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو ماته د یو شپږو کارونو د یو شپږو شیزونو ضمانت راکړئ. نو چې تاسو ماته د شپږو شیزونو ضمانت راکړئ د دې مقابله کې به زه تاسو له د جنت د درکولو ضمانت درکړم. نو د شپږو شیزونو کې داسې نه دی چې یو په شپږو شیزونو کې نه، د دې شپږو واړو ضمانت نبی صلی الله علیه وسلم غواړي. شپږ واړه شیزونه چې کله د مسلمان په ژوند کې عمر لراشي د الله پیغمبران خبرې د الله د طرف نه کوي، د الله رب العزت د طرف نه وعده ده او د رسول پاک ضمانت دی د جنت. شپږو کې اولنۍ خبره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رښتیا وینا کوئ، دروغ مه وایئ. رښتیا وینا مطلب دا دی چې ټول عمر پر رښتیا وخت تیر کا. رښتیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الصدق ينجي والكذب يهلك. رښتیا وینا انسان ته نجات ورکوي او دروغ وینا انسان هلاکی. د نبی کریم علیه السلام زمانه کې د مسلمانانو عادت رښتیا وینا دا دی یو کس صفت نو، چرته کلی کې دو درې کسان نو، مسلمانان ټول د رښتیا والا. رښتینولي نو دا یو عام ډیر کولاو میدان لري. اغستلو خرڅولو کې رښتیا وایا، دروغ مه وایا. د مسلمانانو سره چې د کم عهد کې دی کې رښتیا وایا، دروغ مه وایا. چې څه شی ستا د مسلمان مخې ته ستا او د بل راځي، دروغ پکې مه وایا، رښتیا وایا. د دې رښتینولۍ په باره کې چې خدای پاک رښتونی مسلمانان په رښتونی بچ کوي، د آخرت د مسلې ول صفا کوي. زمونږ او ستاسو عام لین که یو کاریګر ته دی ویل چې ماله به دا شي څومره وخت کې جوړ کړي، هغه به درته وایي 3 ورځې پس راشه. بس نو بیا ګرځه نو لیونۍ به دې کړي، کله یو مازدیګر ښه وه او کله بل مازدیګر ښه وه. هلکه د الله بنده ولې دروغ وایې؟ ورته ووایه چې 3 ورځو کې جوړېږي، ورته 5مه ورځ یې تپوس کوه، 2 ورځې له د سوا در کوم. انسان یم که چېرته لاړم که بجلي نه وه که پلانې شی نه و نو زه به تا لره په نیټه کې 2 ورځې وروسته درکړم چې زه دروغجن نه شم. هر شیز له چې ورشي په دروغو لین روان، هر شیز له چې ورشي په دروغو له د مسلمانانو د خولې نه د مسلمان اعتماد ووت. د دې عامو خلکو نه تپوس وکړه چې ورته ووایي چې یاره مال یې 3 ورځې ابل سر وخوځوي، دغه استاجي جاړه اوس. یعنې زمونږ لین جوړ داسې دی، هر سړی په خپل کاروبارۍ کې دروغ وایي. په د خدای بندګانو ولې دروغ وایي؟ ځان له رزق حرام وایي. ولې داسې کوو؟ شپېته بانې کوو، د دروغو بانې بیا کوو. ولې یو 4 ورځې وروسته ټیم نه ښې؟ ولی یو 15 ورځې پس ټیم نه ښې
چې د دروغو نه خو بچ شي کنه. بل مسلمان په دومره وعده باندې کې او دومره جوخت او پوي کې نه ته 2 ورځې پس وینه کنه هر سبا د خیره ټیک ټاک پسترګو باندې ویني شروع په 2 ورځې کې نه هم د قرنګ مال پروت. نو چې کله ما واستاو د نومي مسلمان لین د رښتیا وشو اولنۍ خبره د مسلمان د کامیابی دا ده چې ستا په خوله کې رښتیا وي. دا سرکاري ملازمین د ازري په څو بجې ځي دا به هلته دروغ و. ازري په کتاب کې چې لیکي چې زه راغلی نو ستا د ازري ټیم څومره و نه که 11 بجې ورغلی که دا ټول دروغ و. خدای پاک دې موږ او تاسو ته تمامي دنیا مسلمانان د دروغو نه بچ کړي. بیا به د یو دروغو دپاره 80 دروغ نور وی. قرآن شریف کې الله وی یا ایها الذین آمنوا كونوا مع الصادقین. اے مؤمنانو ګوره د رښتونو خلکو ملګري شئ چې څوک رښتیا وایي د دوی ملګري شئ. خدای قرآن کې وی لعنت الله علی الکاذبین. په دروغجنو د خدای لعنتي د اخرې ګوره دروغجنو ته شوي دي او خدای کړي دي الله ویلي دي لعنت الله علی الکاذبین. نبی کریم علیه السلام چې د شپږو خبرو د موږ نه ضمانت علي معلومه دا شوله چې انسانانو کې د دې کمې دا به راځي. دا حضور ته خدای ښودلی وه نو ځکه هغې یو ناشنا اعلان وکړو چې د شپږو شیزونو ماله ضمانت راکوي نو زه دله د جنت ضمانت در کوم. یو کار چې ته معلوم نه چې څو ورځو کې کېږي سړي ته ووایه راوت ما پتې نه لګېږي پس تا د وړاندې خبره ده یم به لګیم چې هر کله سر ته ورسېږي.